دنیا ته د ټولو پیغمبرانو د راتلو مقصد شو هغه د الله وحدانیت او د الله یووالی بیانولو خپل امت ته او هر پیغمبر خپل امت هغه ته د توحید دعوت ورکړی دی او هغوی د هر قسمه شرکونو نه منع کړی دی ځکه هر امت چې و هغې کې به چې کله شرک او نافرمانی د الله زیاته شوه نو الله پاک به هغوی ته نبي راولېږه او هغه نبی ته به الله پاک دا ډیوټي ورکړه دا کار به یې ورکړه چې ته به د خلکو ته د ټولو نه اولنۍ خبره چې کې نو هغه به زما د وحدانیت او زما د یووالي او د وحدانیت او د الله د توحید مطلب دا دی چې د یو مؤمن ایمان او د عقیده به په دې خبره باندې چې الله شته دی او هغه ذات دی د الله چې هغه په خپل ذات او صفاتو کې یو دی په کائناتو کې یو څیز د هغه سره شریک نشته دی د هغه سره په بندګۍ کې حصه دار هیڅوک هم نشته که دنیا ته خیر راځي او که شر او که دنیا ته مصیبت راځي او که خوشحالي راځي که مالداری ده او که غریبی ده که عزت ته او که ذلت ته دا ټول د الله د طرف نه دي او د الله ته د دې خبرو نسبت کول دي دې ته توحید وایي شرک دې ته وایي چې انسان د الله پاک په دغه صفاتو کې الله سره بل څوک برابر وګڼي چې دا کارونه خو الله هم کولی شي دا د الله کارونه دي خو د الله په مخلوق کې څه داسې خلک شته دی چې هغوی د الله پاک د کارونو کې برخه لري او دې کې د هغوی هم حصه شته دی هغه حصه دار که هغه بیا ملائک دي ځکه د بعضې مشرکینو عقیده دا وه چې ملائک هغوی په ځینو کارونو کې د الله سره حصه دار او شریک دي او تاسو به کتلي چې دا بعضې تعویزګر چې دي تعویزګر چې د هغوی عقیده د شرک وي نو هغوی د تعویز په سر کې دا لیکي چې یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل یعنی د ملائکو دا نامې لیکي او د ملائکو نه د مدد د غوښتلو آواز کوي او هغه خلک هم مشرکینو کې وو چې هغوی په دې عقیده وو چې ملائک چې دي بنات الله دا د الله لونه دي نعوذ بالله دارنګې څه خلک هغه چې هغوی پیغمبران د الله سره شریک کړي وو څه هغه خلک وو چې هغوی جنات او پیریان د الله سره حصه دار جوړ کړي چې هغوی به مدد د پیریانو نه غوښته او د پیریانو په باره کې به د هغوی عقیده او ایمان داسې و چې دا پیریان موږ ته شر را رسوي او د دوی د شر نه د حفاظت لپاره حدیث کې راغلي کله چې به دوی او قافله به د دوی تلله او یو ځای کې صحرا کې به کله دوی فړاو وکړه او دمه به یې وکړله نو د قافلې سردار به دا الفاظ ویل چې اعوذ برب هذا الوادي زه فنا غواړم د دې واده او د صحرا په مالک باندې چې هغه به د پیریانو سردار و هغه نه به یې دا پناه غوښته ځکه د قرآن مجید کې سوره جن چې دی سوره جن هغې کې پیریان هغوی په خپله د خپل ځان نه شرک نفي کړی دی چې موږ الله سره په یو خبره کې شریک نه یو موږ په غیبو باندې نه پوهیو نن هم د ډیرو خلکو عقیده دا ده چې که یو څیز ته پټ کیدي نو دا پیریان هغه را معلومولی شي او هغه را پیدا کولی شي دا د شرک عقیده ده ځکه پیریان دا وایي په خپله سوره جن کې تاسو واورئ د تفسیر کې ترجمه کې چې پیریان دا خبره کوي چې موږ په غیبو باندې نه یو پوی د دې دیوال نه اخوا که څه شی دي نو په هغې باندې پیریان نه پوهېږي چې دې نه اخوا څه دي